علیکم. نوی ویډیو سره تاسو هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. سوات کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د دوو قبیلو ترمنځ باندې جګړه شوې ده او د دواړو قبیلو کې اووه کسان ډېر بې دردۍ سره قتل شوي دي او په درجنو کسان زخمي شوي دي. دوستانو، دا جګړه په څه وجه وشوه؟ آخر داسې دومره غټه جګړه ولې وشوله؟ که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ چې زموږ د چینل مخه نوي سبسکرایب کړئ، خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر دې چې ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. سوات کې ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د دوو قبیلو ترمنځ د شلتالانو په فصل باندې جګړه وشوله. په هغې کې د کالام او د اترور دواړو قبیلو ترمنځ کې اووه کسان ډېر بې دردۍ سره قتل شوي دي او په درجنونو کسان ډېر زیات زخمیان شوي دي. په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پراته دي. دوستانو، دا جګړه په دې وجه باندې وشوله چې یو ویل چې دا فصل به دې ځل زمونږ کېږي، بل ویل چې دا فصل به دې ځل زمونږ کېږي. خو هغوی ته څه پته وه چې په دې فصل باندې به دومره وړه خبره باندې به زمونږ قبیلو کې اووه کسان ډېر بې دردۍ سره قتل کېږي. نن سبا انسانیت ختم شوی دی. خبره خلکه په خبرو نه ختموي، خبره خلکه په جګړو ختموي. نن سبا په هر ځای کې جګړې شروع دي. دا اخري وخت دی، وایي چې په اخري وخت کې به ځای په ځای مرګونه کېږي. همدغه رنګې وشوله. دغه رنګې د کارام او د اترو د دواړو قبیلو ترمنځ باندې فایرنګ وشو چې په هغې کې اووه کسان ډېر بې دردۍ سره قتل شول او په درجنونو کسان په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پراته دي. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. زموږ دا ویډیو هم خوښه شوې وي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر دې چې ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.